दुश्मन को ठुकराएंगे, इस्लाम को फैलाएंगे, दुश्मन को ठुकराएंगे, इस्लाम को फैलाएंगे। जमीयत का परचम लेकर दुनिया पर छा जाएंगे, जमीयत का परचम लेकर दुनिया पर छा जाएंगे। दुश्मन को ठुकराएंगे, इस्लाम को फैलाएंगे, दुश्मन को ठुकराएंगे, इस्लाम को फैलाएंगे। जमीयत का परचम लेकर दुनिया पर छा जाएंगे, जमीयत का परचम लेकर दुनिया पर छा जाएंगे। दुश्मनाने दीन और इस्लाम के हम यार नहीं, अपने वतन के रखवाले हैं, देश के गद्दार नहीं। दुश्मनाने दीन और इस्लाम के हम यार नहीं, अपने वतन के रखवाले हैं, देश के गद्दार नहीं। देश पर कुर्बान है, जियाले है अगयार नहीं, देश पर कुर्बान है, जियाले है अगयार नहीं। दीन के अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अफ़ज़लु सलावातिक बिअददि मालूमातिक बारिक व सल्लिम अलैहि। ज़ د ټولو نه اول زه د عابد بای جانزیب او نور کوم مرګلي دي او کوم لا فیملی دي د چونی والا کوم کسان دي د مو مشران دي، زه د ټولو زه شکریا ادا کوم چې دو یو داسې قدم اوچات کو چې د خپل مشران د دو کوم مشرانو د هغو سره کوم د علماء کرام سره دغه کوم تعلق و، کومه مینه محبت د دو مشرانو، هغه مو ټولو کارکنانو ته الحمدلله معلوم دی، خو هغه ډېر مشران مو پېژندلو، هغو سره د مو تاګ راتاګ و، اوس نن نشته دي هغه مشران. الحمدلله جمعیت العلماء اسلام دا د نن ورځې پارټي نه دی. جمعیت العلماء اسلام الحمدلله د قربانیانو نه ډک جماعت دی، د نظریې نه ډک جماعت دی، نه په نظریې باندې دوه سپرې د جمعیت والا کسانو یو قیادت نه بلکې ادنا کارکون هم په نظریې باندې سودیبازي نه دي کړي، په خپلو اصولو باندې سودیبازي نه دي کړي. او نن ورځې الحمدلله که د کوم تاریخ مو ته یاد دی، په 1977 کې کوم تحریک چلیدلی دی، قیادت قومي اتحاد قیادت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه کولو، انه پارټیانې یو ځای ته راجمع کړي وې. او که نن په دغه ورځې کې کوم قیادت کوي د ټولو پارټیانو نه، هغه د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دام ظله العالیه، هغه د ټولو پارټیانو قیادت کوي. دا د پارټي په قیادت باندې په جمعیت العلماء اسلام باندې د خلکو اعتماد دی چې هغه د خپلې وعدې نه، د خپل نظریې نه، د خپل منشور نه یو انچ اخوا دېخوا نه کېږي. مو د عابد بایي ته په جمعیت کې د راتګ ته هرکلی مو ویایو. ډېر د خوشحالي مقام دی چې عابد بای جمعیت علماء اسلام کې باقاعده د شمولیت اعلان وکړو. عابد ته زه د کورمې د جمعیت علماء اسلام هر کارکون طرف نه د زړه د کومې نه خوشامدید یم او مرحبا ورته یم. او یقینا دنیا کې د یوه ښه انسان صفت دغه دی، بنیادي صفت دغه دی چې هغه خپل ځان دپاره یوه حق لیار منتخب کړي. چونکې موږ دغې دنیا ته راغلي یو، صرف د دنیا ژوند نه دی، موږ په آخرت باندې یقین لرو، باز بعد الموت څه کومه عقیده دی په هغې باندې یقین لرو. نو دنیا کې به موږ داسې خلکو سره کینو پڅېږو، دنیا کې به موږ داسې مشن رخلو، داسې کار به رخلو چې هغه د دغې دنیا هم موږ ته ترقي راکوي او د هغې دنیا هم د ترقي او د کامیابي ضامن موږ ته جوړیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د تاسو څومره مشران راغلي دي عالمان شکریا ادا کوم چې قیمتي وخت کې تاسو مو ته ټیم راکړو، تاسو ما ته راغلو، زه تاسو نه ډېر شکرګزار یم. کوم رقم کې خدمات کوم رقم څه وي، زه ورسره د ما ټول خاندان تاسو ته به متبیدار هر وخت. زه اول پیپل پلټی کوم، پیپل پلټی نه زه لاړم، اوس راغلم ملایانو ته، ملایانو سره انشاءالله هر رقم ته زه تبیدار یم، خدمت ته زه راوتلی یم.